الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. ډیره موده بعد د صحت حوالې سره ډاکټر زرشار سره مې یو ملاقات شو. کلي ته راغلم، ډیره ګرمي وه، خو مال د ډاکټر صاحب له به د موجوده چې کومې بیماری دي دا د قیدس چپې ګډې دي او داسې نورې ګڼ شمېرې بیماری دي. ډاکټر صاحب له به د هغوی ډاکټر زرشار صاحب چې کوم مینوال موږ سره اوس جوړاویږي وی د تنګي پروفیسر دی، اسوسیټ پروفیسر دی، او موږ سره په بل اړخ ته د تنګي یو ناموړی سوشل ورکر سرتاج خان دی، سرتاج حلیم خان. نو د سرتاج حلیم خان له به د سلام علیکم دغه وکړو، بیا به زرشاد صاحب سره خبرې کوو. سرتاج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینوال ته څه پیغام د حوالې سره؟ جواد خان ستاسو دا چې کوم کاوشونه دي دا خو ډېر د ستاینې وړ دی او موږ اپریشیټ کوو، چونکې زمونږ ډاکټر صاحب راغلی دی او موږ دا موقع کیش کوو. نو د دې کې زما د خبرو وینا داسې ده چې لکه نور ته ډیوه دغه کې نور ته ډیوه کول. زرشاد صاحب سرتاج صاحب خبره راغونډه کړه. ډاکټر صاحب زما لومبنی سوال تاسو له دا دی، د نن سبا هیزه به ورته ووایو یا قیدس چپه یا ما د نوم صحیح نه راځي، خو زموږ پښتانه نارملي قبض او لکه خېټه نرمې وي دا مې قبض دی، زیات تر هسې خو سخت ته قبض وي. نو دا ډایریا، ډایسنټریا او لوز موشنز چې څه ته وایي دا لږ کلیر کړئ، او د دې موجوده دا وبایي امراض چې دي د خېټې حوالې سره وړو ته غټو ته تاسو له مریضان راځي، څه ټریټمنټ دی، فرسټ ایډ څه دی، لږ مینوال تاسو له اورېدل غواړي. ګرانو مینوالو ته د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه. سرتاج خان ته او جواد جلال خان ته سلامونه. هیله لرم چې دوی به روغ جوړي، خوشحاله وي او د ژوند نه مزې اخلي. جواد جلال خان دا چې کوم موسمي بیماری دي، نن سبا چې کوم ګرمي ده دې کې که تاسو ویل چې چا خېټه خرابه وي نو هغه پښتانه خو اکثر په دې نه پوهېږي چې دا دستونه دي، دا قبض دی، دا ډایسنټري ده، دا کالرا ده. نو لږونه کې به ورته زه ایکسپلین کړم چې کله په ډکو متیازو کې وینا او رمه راځي نو هغې ته ډایسنټري وایي. کله چې ډکې متیازې اوبه وي، اولټیم وي ورسره، کله کله ټمپریچر وي نو هغې ته ډایریا ویلی شي، ګیسټرونټرایټس. کالرا چې کوم دی دا ډېر زیات خطرناک چیز وي او دې کې بالکل کنټینیوسلی ډېر زیات دستونه روان وي، هغه بالکل اوبو شانتې او هغې ته رایس واټر وایي، د وریجو د اوبه نه وي دغه شانتې روان وي، الټۍ وي ورسره. او کوم مریض وي هغه ډېر زیات ډیهایډریټ شي، ایون ډیت ته کاز کېږي. پخوا چې زه کله تنګي کې وم نو د عمرزو کې مدرسه کې راغلی بیا عمرزو یې ډېر زیات انوالو کړی وه، هغې کې 3 ډیتس هم شوي وو. خو هغه دا وي چې د اوبو او د مالګې ډېر زیات کمی راشي په انسان کې. نو بیا مختلف کازز وي د دې چې عام طور باندې کالرا، ویبریو کالرا یو بیکټیریا دی، د هغې د وجې نه کېږي. ډایریا مختلف بیکټیریاز دي چې د هغې د وجې نه کېږي، هغې کې دا دي چې وایرل هم پکې وي او بیکټیریا هم پکې وي ډایریا. د دې اسلام موږ ته ښایي چې الطهور شطر الایمان، صفایي چې کوم دی دا نیم ایمان دی. نو که تاسو د صفایي خیال ساتئ نو د خېټې د بیمارو نه بچ کېدی شي. مطلب څنګه واش هینډز، تاسو چې کله خوراک کوئ نو واش هینډز، خپل لاسونه ووینځئ. واش فروټ، کله چې تاسو فروټ خورئ هغه ووینځئ. اینډ کوک فوډ او خوراک چې کوم وي هغه پوخ کړئ، نو هغې کې چې کوم بیکټیریاز وي نو هغه به ختم شي او ستاسو خېټې به نه خرابېږي. ډاکټر صاحب دا خو تاسو ډېر ښکلې موږ ته ترجمه وکړه، خو دا راته ووایه چې دا واړه وشي نو دې ته موږ څه د قیدس چپه چې ورته وایو داسې واړه چې تاسو هسپتال هم ته لري، کلینک هم ته لري، کورونه هم په میرو بانډو کې، فرسټ ایډ به هغوی کور کې څه ورکوي وړو ته؟ بالکل کم ماشومان چې دي او ډایریا وشي، زموږ د جواد جلال خان ستاسو د ساده جون چینل خو ډېر غرونو پورې او مختلف علاقو پورې کتلی شي او خلک ته پیدې مو چتي. زه خو هم ګورم او انجای کوم. که کومې ډېر زیاتې لرې ایریاز وي، شپه وي، ټرانسپورټ نه وي، ډاکټر نه وي که نه، نو تاسو کور کې نیمکول ساتئ، نیمکول ورکوئ. که تاسو کره نیمکول نه وي نو تاسو کور کې نیمکول پخپله جوړولی شئ. اسانه غوندې کې طریقه داسې ده چې 8 کاشوغې چینی به والی، 4 ګیلاس اوبو کې به یې واچئ او یو 2 کاشوغې مالګه به والی، دا کم خوراک والا مالګه ده، سوډیم کلورایډ.
لږونه کې نیمبو کې بیکار سوي هغه پکې لږونه کې نچوړ کې هغه والا ورکوي دیټ سمپل ORS دا ساده نیمکول دی ستاسو ماشوم د ډایریا د وجې نه مړ کېږي خو د اوبو او د کم الکترولایټس وي مالګه وي د هغې د کمي د لاسه مړ کېږي نو هغه به تاسو پوره کوئ ورکوي به بلکې WHO ډایریا صرف دا وي چې د ډایریا علاج دا نه چې تاسو انټي بایوټکس ورکوئ او دا ورکوئ هغه ورکوئ انټي ډایریل ورکوئ صرف او صرف نیمکول ورکوي کم ماشوم چې بیا نیمکول نشي خوړلی او د اوبو پکې ډېر زیات کمی وي ډیهایډریټډ وي نو هغه ته بیا تاسو ډریپ ولګوئ IV فلویډز ورکوئ نو هغه اوبو کمی پوره شي او هغه هم سیویرلی ډیهایډریټډ پیشنټس لا دا ډاکټر صاحب موږ ته خو ډېره اسانه کړه خو الله دې وکړي چې مینوال پرې پوه شي لکه د غبراوېدو ضرورت نشته تاسو ته څنګه چې د ORS یا د نیمکول فارموله وخوړله اول خو کور کې یو پیکټ نیم ساتی دونه څه ګران شی نه دی بیا دې دوران کې ډاکټران له هر ځای کې وي راولي ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا بیماری تاسو خو ډېره اسانه کړه او موږ زما خو د ذهن مطمئن کړه چې دا اوورکم کېږي خو دا ستاسو آنیسټلی ډېر ډاکټران خلک یې او ډېر غریبانان دغه کیدس چپې کې په زرګو روپۍ کراولي نو هغه ډاکټرانو خلاف خو څه نشو کولی خو تاسو خپل مریضانو ته څه پیغام ورکړئ چې څه فرسټ ایډ دی بالکل دی کې د ډاکټرانو ګناه نشته جواد جلال خان ټوله ګناه مریض ده د مریض د مور او پلار ده چې کوم ماشوم وي مال اکثر راولي سارې ماشوم به وي ډایریا وي ورته سار به یو ډاکټر له بوتلی وي غرمه به بل له بوتلی وي ماښام به دلته کې ماته راولي که ته ورته میډیسن نه لیکې او صرف نیمکول ورته وایې نو هغوی چې دا ډاکټر خو پسې نه پوهېږي یار صرف نیمکول دا خو موږ ورکولی شو که نه خلکو هغه ذهن کې بس دا یو کنسپټ دی چې که دوی ورنه کړي نو دا مریض نه جوړېږي 3-4 ورځې پورې د ډایریا 15 ورځو پورې 6 ورځو 7 ورځو پورې د هغې زور وي او که تاسو صرف نیمکول هم ورکوئ نو هغه بیا ختم شي بل دا دی چې کور کې که تاسو کم ډایریا والا مریضان وي که غټ وي او که واړه وي نو هغوی دپاره تاسو لیکوډز زیات ورکوئ سیمی سالډ فوډ وله ورکوئ کیر فرني غټ وریجې کیله ماسته دا وله ورکوئ پخوا چې کله د ډاکټرانو اپروچ ورته ډېر زیات او میډیسنز هم ډېر زیات کم نو پخواني خلکو به یو ټوټکه استعمالوله ماسته مستو کې نرسوي واچي انارپوس چې ورته وایي هغه وټکي هغه پکې واچي لږونه کې مالګه واچي هغه کاشوغه باندې خوري که غټ سړی وي 1 کیلو خوړی شي هر څومره خوړی شي هغې سره به د هغوی ډایریا ټیک کېږي بل دا وي مستو کې هغې کې طاقت هم پروټینز پکې وي منرلز پکې وي بالکل او بل دا دی چې اوبو مقدار پکې ډېر زیات وي د اوبو کمی هم پکې نه راځي ډاکټر صاحب تاسو ته پخوانی ټوټکه مو خوله موجوده علاج مو خو ما خبره ده چې څونه زر ده دغه کېږي فوراً اسپتال ته BHQs چې چېرته څونه وي BHQs هغې ته راولئ او د کویکس او د هغې ډاکټرانو له او د هغې ډسپنسرانو له ځان ساتئ چې د خپل پرسنټیج دپاره تا ته وي دام کو شابه دا ټیسټ وکړه ډېر سمپل ډاکټر صاحب خو ډېره سمپل کړه نو زرشاد صاحب د ډاکټر صاحب د خبرو له بعد خو تاسو وختي ویل څه نشو ویلی دا پیغام مینوالو ته پکار دی چې منوان فالو کړي جواد جلال خان ډېره مهرباني ډاکټر صاحب چې کومه د ساین سمټمز وښولو د هغې بیا هغه پریکاشنر میئر نو زه ټولو ته کوم دا چې زمونږ چارپیرچل دی او ټول عوامو ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې دا خبرې واورئ دغه کې پوه کړئ په ځان او دا انسټرکشن فالو کړئ ډېره مهرباني نو دا ډاکټر زرشاد له به مو اخري پیغام وایلو دې حوالې سره ډاکټر صاحب دا ویډیو زموږ اوږدېږي خو خلک به امید دی چې نه سکپ کوي صحیح ده جواد جلال خان بل د ګرانو مینوالو ته به لږونه کې ساین سمټمز مخکې د ډایریا د ډیهایډریشن بلکې چې هغه ماشوم کې د اوبو کمی به دوی څنګه چک کوي یو خو دا وي چې ماشوم به تږي وي اوبو پسې به لاس لګي خلک وي اوبه غواړي که نه چې ته جام راخلې ګیلاس راخلې هغه به ورته وي چې اوبه راکړه دا نیچر دی چې د هغه کې د اوبو کمی راغلي وي نو هغه به اوبه غواړي ډېرې زیاتې دویم دا وي چې هغه څرمنې چیپړه غوندې کې شي سکن ټرګر ورته وي هغه لاس شي ته چې راکاږي او بیا واپس هغه خپل ځای ته نږدې سترګې ورته ورپروزي سنکنایز ورته وي کله دغه نښې نښانې وي نو دا تاسو فوري ډاکټر ته رسوئ خو دا تاسو کور کې هم منیج کولی شئ چې نیمکول او صرف نیمکول دا تاسو ماشوم ته یا غټ وي هغه ته ورکوئ نو هغې کې به د اوبو د مالګې کمی نه راځي کوم چې ستاسو دستونو کې الټو کې کمې اوبه ضایع کېږي او کمې مالګې ضایع کېږي هغه د نیمکول کې برابر وي ته چې دغه خورې هغه به ستا بدن ته ځي تاکې به ډیهایډریشن نه کېږي تاکې به نور
بیماری نه راځي، نور تکلیف ورته نه پیښیږي. نو نیمکول چې کوم دی که نه از د بیسټ ټریټمنټ اف ډایریا. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. او زموږ د یوټیوب پیج جواد خان تنګي او په فیسبوک ساده ژوند ګورئ. موږ ته فیډبیک ډېره موده بعد په هیلث ټاپک راغلی نو په دې موږ ته فیډبیک ضرور راکړئ. آباد او خوشحاله اوسئ. مننه.